الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. راځو خپل درس طرف ته. امر بالمعروف نهی عن المنکر موږ ویلی چې دا د ژوند فریضه ده، د ژوند فریضه ده. تر څو پورې چې انسان ژوندی امر بالمعروف نهی عن المنکر دا ورباندې فرض دی، دعوت ورباندې فرض دی. خو دا واجبه ساقطېږي کله؟ په کومو حالتونو کې ساقطېږي؟ متى يسقط الوجوب؟ دا یو سوال دی. د وجوب به کله ساقطېږي؟ په کومو حالتونو کې ساقطېږي؟ نو دا وایي چې څو حالتونه دي چې په هغې کې وجوب ساقطېږي. اول، اذا تکاثرت الفتن والمنکرات. په دې حالت کې کله چې فتنې او منکرات زیات شي، په دې حالت کې وجوب ساقطېږي. دا فتنې بیا په دوه قسمه دي. الفتن التي تكون في آخر الزمان. دا هغه حالت دی په حدیثو کې به ډېر ځایونو کې داسې حدیثو کې تاسو اورېدلي ویلي به مې چې په هغې حدیثو کې امر په عزلت باندې شوی دی، په اعتزال باندې چې لرې شي د خلکو نه. بهتر کس هغه دی چې خپلو ګډو بیزو سره بیا روان وي. خو دا په کوم وخت کې ورونو؟ په کوم وخت کې؟ په آخر زمان کې چې کله فتنې راشي. د دې فتنو نه هغه فتنې مراد دي کله چې د آخر زمان فتنې راځي، د دجال فتنه وي، یاجوج و ماجوج فتنه وي، دا د هغه وخت زمانې. دومه فتنه هغه فتنې دي چې زموږ ستاسو په دې زمانو کې واقع کېږي. نو دا فتنې ورونو په درې قسمه دي. هغه فتنې چې د آخر زمان نه مخکې فتنې کمې راځي، اوس موږ په فتنو کې واقع یو، د فتنو دور دی. نو دا فتنې درې قسمه دي. د اوس زمانې فتنې په درې قسمه دي. په دې کې به دوه قسمه دلته اخلو. اول قسم هغه فتنې په کم کې چې د حق او باطل معلومول ممکنه وي، په کم کې چې حق او باطل معلومول ممکنه وي. ټولو خلکو دپاره نه، خو د بعضې خلکو دپاره. بعضې خلک پکې حق او باطل معلومولی شي. یعنې فتنې داسې درجې ته هم نه وي رسېدلې، فتنه داسې درجې ته نه وي رسېدلې چې په هغې کې بلکل امکان د دې نه وي چې حق کم دی باطل کم دی. حق او باطل پکې بعضې خلکو دپاره معلومول اسانه وي. نو په دې حالت کې انسانان بیا په درې قسمه باندې دي. یو هغه خلک دي چې د هغې په نظ باندې امور غیر واضحه وي، هغې باندې امور غیر واضحه وي، بلکل نه پوهېږي چې اوس په دې کې حق کم دی باطل کم دی. په داسې کسانو باندې، داسې کسانو نه امر بالمعروف نهی عن المنکر ساقط دی، او په هغوی باندې عزلت واجب دی چې هغه به د خلکو نه جدا کېږي، امر بالمعروف نهی عن المنکر به پرېږدي. ورونه داسې حالتونه په انسانانو، په مسلمانانو باندې راځي. نو داسې حالت کله په موږ او تاسو باندې هم راځي. خدای ناخواسته دا شوي دي، او توقع د دې توقع بعیده نه ده چې خدای ناخواسته د دوه مسلمانانو ګروپونو ترمنځ نن په دې کلي کې دلته جنګ شي. دوه ګروپونه دي، مجاهدین دي، دواړه مسلمانان دي، په یو مسله باندې سره شخړه شي. نو فتنه شو او که نه شو؟ نو دلته بعضې خلکو دپاره به کېدی شي مسله ډېره واضحه وي، ډېره واضحه وي. یو کس به ورته سل په سلو کې ملامتیا به د هغې معلومه وي. نو چاته چې ملامتیا معلومه وي، په هغې باندې امر بالمعروف نهی عن المنکر واجب اوس هم شته. خو یو کس دی، زه راغلی یم، زه نه پوهېږم دلته، زه حق او باطل په دې کې نه پېژنم. زه دا هم پېژنم چې دا قمندان صاحب هم د امارت اسلامي مجاهد ادام دی، زه دې بل ځای سړی یم. په ما باندې دلته امر بالمعروف نهی عن المنکر مانه ساقطه ده. دلته په دې ما باندې واجب نه ده. زه به په دې وخت کې عزلت اختیاروم، ځکه چې زه نه پوهېږم چې دلته حق کم دی باطل کم دی. پوه شو؟ مسله واضحه شوه. نو یو دا حالت دی. دوم، که چېرته حق معلومول ممکن وي خو د حق طرفداري نشي کولی، او په مشارکت سره که دې میدان ته وروتلو نو د فتنه په طرف کې واقع کېدلو امکان وي، نو په داسې حالت کې هم امر بالمعروف نهی عن المنکر ساقط دی او عزلت ورباندې واجب دی، باید لرې شي. یو کس دی حق او باطل ورته معلوم شي، دا حق دی دا باطل دی، خو که دی ورځي د میدان ته ورځي هېڅ کار پکې نشي کولی. کله الله تعالی موږ داسې فتنو نه وساتي، کله فتنه داسې اوج ته ورسېږي چې ستا د مشارکت هېڅ فایده نه کوي، نو خطر دی چې د فتنې په طرف کې واقع شي، ستا د ورتګ هم د فتنې سبب شي. نو په داسې حالت کې هم امر بالمعروف نهی عن المنکر ساقط دی. دریم کس هغه کس دی چې حق او باطل ورته معلومي او په مشارکت او په ورتلو باندې فایده کېږي. امر بالمعروف نهی عن المنکر یې فایده رسوي خلکو ته، خلک خبره ته غوږ ږدي. په داسې سړي باندې په دې فتنې په حالت کې هم امر بالمعروف نهی عن المنکر ورباندې واجب دی، د هغې نه ساقطېږي.
هغوی په دغه حالت کې هم مأمور دی په دې باندې. دوهم حالت ورونو هغه فتنې دي په کومه فتنه کې چې حق او باطل معلومېدل نه کېږي، مشکله یي، نو په دې صورت کې ټول خلک سواسیه برابر دي. هغه دا دی چې د ټولو امر بالمعروف نهی عن منکر تینا ساقط دی، چې داسې فتنې نه و بیا څنګه کې عزلت و بیا اختیاري. او هغه حدیث چې د عزلت په باره کې راغلي دي چې نبی علیه السلام په ډېرو حدیث کې فرمایلي دي چې بهترین کس په هغې کې دا دی چې خپل ګډې بیزې واخلي غره طرف ته لاړ شي، نو هغه د دغسې فتنو په باره کې دی چې داسې فتنه د مسلمانانو په منځ کې راشي چې حق و باطل ورباندې نه معلومیږي. نو په هغه صورت کې به انسانان ټول مسلمانان ټول په دې واجب کې نه ساقط دی او عزلت ورباندې لازم دی. دویم حالت کله چې احساس د خطر وکړي. احساس د خطر نه مراد توقع د اذیت. کله چې په یو ځای کې انسان امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي، حق او باطل ورته معلوم وي، خو کله راپاسېږي امر بالمعروف نهی عن المنکر په لسان او په ید سره کوي، دلته توقع او احساس د خطر وکوي. که ما دا کار وکولو کیدای شي څوک مې وولي، کیدای شي بندي شم، کیدای شي ووهل شم، کیدای شي بې عزته شم، نو په دغه حالت کې هم ساقطېږي وجوب. خو ورونو دلته یو بله مسله ورپسې راځي، ډېره ضروره ده. حد المکروه المعتبر شرعا څه شی دی؟ د احساس خطر ته په عربي کې هغه وایي که نه مکروه وایي، یعنې چې احساس د مکروه وکړي. خو د حد المکروه شرعا حد یې څه شی دی؟ هیڅ امر بالمعروف نهی عن المنکر داسې شته نه په دې دنیا کې چې هغه خطر ونه لري. ته یو کس شراب څکي او ته د هغې د لاس نه شراب واخله، بوتل ورته مات کړه، نو هغه خو انسان دی، تا پرېږدي. بیا ته یو د منکر مخه نیسې، هغه ځانه دفاع کوي او که نه کوي، په ټول قوت سره کوي. نو په دنیا کې هیڅ امر بالمعروف نهی عن المنکر داسې شته نه چې په هغې کې خطر نه وي. خو یا به د ځان خطر یي پکې سر، یا به د تلف د اعضا وي چې وهل ټکول به پکې، یا به پکې د حبس وي، یا به پکې کم از کم د بېعزتۍ. یو سړی به د بېعزته کوي، راپاسېږي به کنځل به درته کوي، بد ردې به درته وایي، ممبر نه به دې راکوزوي، دیکه کوي به دې، وباسي به دې. دا خو ټول شوي ده د ټولو انبیا کرامو سره همدغه کار. دا خو د ټولو انبیا کرامو ژوند که سړی وګوري، ژوند د هغې په داسې امتحانونو باندې ډک دی. که تاسو وګورئ د جهاد امر بالمعروف نهی عن المنکر یو جز دی او که نه؟ جهاد امر بالمعروف نهی عن المنکر لاندې راځي. د دې جهاد کې څه کېږي؟ جهاد کې خو غیر د تباهۍ نه، غیر د شهادتونو نه، غیر د زخمي کېدلو نه بل شی پکې شته نه. خو بیا هم الله رب العزت په موږ باندې فرض کړی، موږ یې کوو. ښه پوهېږو چې د جنګ ته ځم د امر بالمعروف نهی عن المنکر دی، نو ځم شهید کېږم، خو بیا هم ورځو. نو دلته به ورونو اولنی خبر په حد مکروه څو خبرې په نظر کې نیسو. اول منزلت د امر بالمعروف د مأمور به، د مأمور به به معلوموو. د مأمور به منزلت به معلوموو په شرع کې، چې دا ته کم شي باندې امر کوې یا د کم شي نه نهی کوې، د دې په شریعت کې خپل حیثیت شي دی. اول به دا معلوموو. مثلا په لاره باندې روانې ودې کتل چې یو څو بدماشان دي، ټوپک ورسره دي، ته خالي سلا یې، څه سره شته هم نه، یا تا سره هم شته، او دا بدماشان د یوې مسلمانې ښځې عزت او عفت لوټ کوي، زنا بالجبر ورسره کوي، زنا ورسره کوي، اختطاف کوي. دا منکر دی او که نه دی منکر؟ نو دا منکر خو ورونو په شریعت کې د دې منکر حرام قطعي دی. د دغسې منکر دپاره جهاد فرض شوی دی. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال. الله حکم کړی دی په دې باندې. نو په دې وخت کې د دې انکار کول، په دې باندې انکار کول په تا باندې فرض دی، لازم دی در باندې. اگر که په دې باندې ته متیقن شي چې دلته زما مرګ هم کیږي، دلته زما لاس و خپې هم ماتېږي او دلته زه بندي کېږم هم، ځکه چې د مأمور به په دې ځای کې داسې یو منزلت لري چې هغه نه تخلف په اسلام کې جواز نه لري. تا یو کس ولیدلو قرآن یې راخیستی، والعیاذ بالله، خدای ناخواسته راخیستی، دا قذوراتو ته یې ورغورځوي، کناراب ته یې غورځوي دا. او دا چې څوک کوي دا کار ټول بدماشان دي، کفار دي، یا په دې مسلمانانو کې بعضې بدماشانو طبقه ده، مسلح خلک دي. نو په دې حالت کې که ور وړاندې کېږي د مرګ خطره دی دا، او که نه ور وړاندې کېږي نو یو دومره لوی منکر چې د هغې نه پورته منکر نشته. نو په دې حالت کې ورونو واجب نه درنه ساقطېږي.
نو مأمور به ځکه داسې یو مأمور به دی چې د هغې دپاره ځان قربانول په نور آیتونو باندې ثابت دي. نو اول باید مأمور به منزلت ته ګورو. که هغه منزلت د هغې منزلت داسې منزلت دی، داسې یو مقام لري چې د هغې نه دفاع کول او په هغې باندې امر کول په قرآن په نور آیتونو باندې ثابت دي چې د هغې دپاره قرباني ورکول هم الله رب العزت امر کړی. نو په داسې حالت کې امر بالمعروف نهی عن المنکر د انسان نه ساقطېږي، اگر که د مکروه توقع هم لري. خو د دې نه ښکته چې هلته به که نور منکرات یي، نو د هغې منکراتو د لرې کولو په خاطر باندې د ضرر کومه توقع کېږي، هغه توقع هغه ضرر به رخلو مقایسه کوو به یې د دې منکر سره، د دې منکر سره به مقایسه کوو چې دا منکر غټ منکر دی او که نه د دې په نتیجه کې چې ما ته کم ضرر رسیږي هغه غټ ضرر دی، کم یو ضرر دی، کم یو ضرر زیات دی. نو دغه دواړه ضررونه به سره مقایسه کوو چې هر ضرر زیات وي هغه ضرر به لرې کوو، په هغې باندې به عمل کوو. مثلا د انسان وینه حرمت دا په محارمو کې یا په هغه کې د ټولو نه زیات قیمت لري. یو انسان دی ته ځې په لاره باندې څوک رقص کوي، څوک اغاني سندرې اروي، دا یو حرام کار دی، باید منع کړې. خو که منع کوې د هغې خلکو سره تورې دي، کوتکې ورسره دي، ټوپک ورسره دي، بدماشان دي. غالب ګمان دی دا دی که دا کار مه وکولو لاس و خپې راباندې ماتوي. نو د لاس و خپې ماتل ورونه دا یو ضرر دی او که ضرر نه دی. او هلته اغاني ارویدل دا ضرر دی او که ضرر نه دی. دا دواړه چې سره مقایسه کړې کم ضرر زیات دی؟ د هغه زیات منکر دی، غټ منکر دی. او که د لاس و خپې ماتېدل د یو مسلمان یا د هغې مرګ دا زیات ضرر دی. کم زیات ضرر دی؟ دا ضرر زیات دی که نه، د انسان ته چې کوم ضرر رسېږي. نو په دې وخت کې به تا نه په دې حالت کې واجب درنه ساقطېږي. ته یې دې ځای نه روان یې د یو کار پسې، جهادي کار پسې روان یې، عملیاتو پسې روان یې، یا د ځان سره څه بار کړي دي، په ګاډي کې کېناستې او سندرې څوک اروي یا څوک مجاهدینو پسې خبرې کوي، دا منکر دی او که منکر نه دی؟ منع کول یې په تا واجب دی او که نه؟ خو دا خطر دی که چېرته مې دا کار وکولو نیول کېږم دلته. نو دا نیول دلته زیات ضرر دی او که نه د سندرې زیات ضرر دی؟ نیول زیات ضرر دی. نو په دې حالت کې څنګه کېږي؟ واجب ساقط کېږي. په دې کې اخرنۍ خبره په وجوب ساقط کېدلو کې چې آیا دغه خوف او ډار د یو مکروه نه په دې کې شرط دا دی چې غلبه د ځوان به یي پکې که نه؟ غلبة ځوان پکې شرط دی او که نه صرف توقع دی د دې وکوله بس شی درنه ساقط شو، فریضه درنه ساقط شوه. خبر باندې پوه شو؟ نو په دې کې جواب دا دی نه چې په دې کې غلبة ځوان شرط ده چې ستا په ګمان به په دې باندې غالبه کېږي که مې دا کار وکولو دلته زه وهل خورم. هغه د حالاتو نه انسان ته پته لګي، د هغې افرادو نه پته لګي، د هغې سره صلاح ده. نو صلاح چې کله فیر کېږي خامخا یا د کوم ځای ماتېږي یا به مړ کېږي پکې. نو غلبة ځوان پکې شرط ده. اوس راځو ورونو موږ وایو چې په بعضې حالتونو کې امر بالمعروف نهي منکر او دعوت مستحب کېږي. په دو حالتونو کې مستحب دی. په دو حالتونو کې امر بالمعروف نهي عن المنکر مستحب دی. اول چې کله مأمور به کار بذات خود مستحب وي، په هغې کې امر بالمعروف نهي عن المنکر په هغې کار کې هم مستحب دی. ته یو چاته د مستحباتو دعوت ورکوې، یو سړی مثلا ډېر داسې مستحبات دي، په مانځه کې دي هغه مستحبات، په مجالسو کې دي مستحبات، په عام ژوند کې دي مستحبات، د هغې امر بالمعروف نهي عن المنکر په باب کې ته غواړې چاته د هغې امر وکوې، نو هغه کار په تا باندې مستحب دی. که دې وکول اجر درته میلاوي. دا یو حالت. دویم حالت هغه حالتونو کې، په کومو حالتونو کې چې موږ وویلې چې واجب ساقطېږي. څو حالتونه موږ مخکې ذکر کړل که نه چې په هغې حالتونو کې واجب څنګه کېږي؟ ساقطېږي. د فتنې په دور کې ساقطېږي، حسي او معنوي هغه چې ونه لرې قدرت ونه لرې هلته ساقطېږي. نو دا ټول حالتونه مو واخیستل. کله چې واجب درنه ساقط شو په هغه حالت کې بیا درته مستحب دی. امر بالمعروف نهي عن المنکر په بعضې حالتونو کې ناجائز وي. دا دریم حکم شو. یعنې یو حکم د وجوب او د فرضیتو، دویم حکم د استحباب، دریم حکم د ناجائز وي. هغه حالت کې چې کله په امر بالمعروف نهي عن المنکر یا د دعوت په صورت کې یو عظیم مصلحت د لاسه ځي او یو عظیم منکر په هغې باندې مرتب کېږي، په داسې حالت کې بیا نهي عن المنکر کول، امر بالمعروف کول ناجائز وي، جواز نه لري. مثلا دا یو ژوندی مثال دی، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په ژوند کې هم تیر شوی. شیخ الاسلام رحمت الله علیه سره وایي څوک د تتاریانو په دور کې تیر شوی.
تاتاریانو نو شرابیان او بدکار او قاتلانو نو هغوی ګوري چې د هغوی څو عسکر ناست دي شراب څکي. شیخ الاسلام رحمه الله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د څو شاګردانو سره روان دی، نو څو عسکر څو کسان یې ولیدل چې شراب باندې لګیا دي شراب څکي. نو یو امر بالمعروف دلته وکولو، عسکر نه یې ته ورغلو منې کولو چې شراب. نو شیخ الاسلام هغه منې کړو چې دا کار مه کوه. نو چا تپوس ته وکولو چې امر بالمعروف نهی عن المنکر واجب ده، من رأى منکم منکرا رأیتم منکرا، نو په کار ده چې زه یې منې کړم. نو شیخ الاسلام ورته وویل چې دا ظالمان که چېرته اوس د نشې په حالت کې دي مسلمانان ته نه بېغمه دي، که دا اوس په نشه کې نشه ختمه شي په هوش کې رالو نو توره یې په لاس کې راځي مسلمانان وژني. نو هغه منکر د دې منکر نه غټ دی پرېږده چې همداسې په دې نشه کې مسلمانان یې د غم نه بېغمه یي. نو په داسې حالت کې چې انسان په دې باندې پوهېږي که دا منکر مې منې کړو، یو منکر دی کېږي، د هغې په وجه باندې غټ منکر راځي او هغه غالب ګمان همدا دی. مثلا په یو ځای کې ته اوسېږئ، مجاهدینو یو ګروپ دلته اوسېږي په دې شاوخوا ګاونډ کې، همدا مثال په د کارونو باندې ښه تطبیقېږي. ته تللی د مجاهدینو یو مجموعه ده، مهم کسان پکې دي، مهم غیر مهم مسلمانانو ټول نفوس او دم سواسیه دی، یو برابر دی. په دې ګاونډ کې واده لګیا دی، واده دی او رقص دی او غاني دی او سندرې دي، دا یو منکر دی او که نه دی منکر؟ ته دلته په دې کمره کې د دننه د مجاهدینو یو ګروپ پوره ناست دی، پټ کړی دی، ته د دې انصار یې. نو په دې مجاهدینو کې یا که دا ستا انصار پورته کېږي ځي او د دې بدماشانو د مخه نیسي، د هغې ډول و ډومبک دا ورته ماتوي، نو د دې په نتیجه کې خلک راځي او دلته د مجاهدینو یو غټ ګروپ افشا کېږي، دا ټول څنګه کېږي؟ یا نیول کېږي یا په شهادت باندې رسېږي. نو په داسې حالت کې چې غالب ګمان دی په دې باندې راشي، غالب ګمان که دا کار ما وکولو د مانه د ملګري نیول کېږي یا شهیدان کېږي. دلته امر بالمعروف نهی عن المنکر نه صرف دا چې درنه ساقط دی بلکې کول یې در باندې دلته څنګه دي؟ ناجایز دي، جواز نه لري. تاسو وګورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمه کې د مکې مکرمې هغه تاسو لیدلی دی تعمیر، کوم ته چې دیوار یا دیوال حکیم چې ورته وایي، دا کعبه ده، هغلته یو دیوال دی که نه؟ دا دیوال هم په حقیقت کې د څه شي دیوال دی؟ د دې کعبې دیوال دی. نو د مشرکینو په دور کې هم دا شی به دوی مراعات کولو چې د مکې په تعمیر کې به حرامې پیسې نه لګولې. نو کله چې تعمیر د مکې رالو، د مکې تعمیر رالو، نو پیسې کمې شوې، نو بس دا دیوال اولې ته دا بنیاد یې دې ځای نه شروع کړی، بیا چې په دې پیسو باندې نه تعمیرېږي، نو دا دیوال یې ته نه لرو که دیوال یې لنډ دې ځای نه وغالو. نو دا په حقیقت کې اوس جز د کعبې دی. نو نبي علیه السلام رالو، نبي علیه السلام فرمایي عایشه رضی الله تعالی عنها ته چې زړه مې غواړي دا او کوم شی چې د نبي علیه السلام زړه وغواړي سنت کار دی او که نه مطلوب کار دی او که نه، زړه مې غواړي دا چې دا دیوال دی د دیوال سره یو ځای کړم او کوم تداو چې زما پلار او نیکه ابراهیم علیه السلام یې کعبه هغه بنیادونو ته یې واپس راورسوم، خو زه دا کار نه کوم. ولې نه کومه؟ خشیة الوقوع، د څه په خاطر باندې؟ لولا ان قومك حديث عهدهم بالجاهليه فاخاف ان تنكر قلوبهم. په دې باندې یاریږم که ما دا کار وکولو نو د دوی زړونه به ټول واوړي، د شی به ورته ناشنا ښکاره شي چې دا یې څه وکول، د پلارونو د نیکونو نه راغلې کعبه د کعبې تعمیر یې ور بدل کړو. نو نبي علیه السلام دا کار پرېښودو. نو په داسې حالت کې بیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کول ناجایز دی. په دې باندې اکتفا کوو. چا سره که څه سوال وي، توضیحي تصحیحي، کومه مسله غلطه بیان شوي نو هغه به هم کولی شي، بیانولی شي. والله اعلم بالصواب.